ویل ولی ویل چپ کړ لویه بلا هغه ورته لویه بلا ده د لوی بلا علاج هم شته د دنیا تماشې وګورئ رحمان بابا وی د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي د دنیا په تماشا چې څوک نازیږي دا خو نن یې تماشا د سبا نه ده اعلی صاحب په کابل کې د ببرک باچهی ده ببرک دی او ببرک ته او ببرک ته لاړو لاشه معلوم نشو چې کوم طرف ته لاړو سپو خوړو که ګیدړانو خوړو نوم او نشان ورک شه د ببرک تاسو خیال دی دې څیزونو دغه ورځې دي چې یو سړی پکې بادشاہي چرچا یې وي صاحب لکه پاکستان کې وګورو اعلی صاحب خواجه ناظم الدین او هو اعلی مولوی تمیز الدین دے اعلی صاحب صدر ایوب دے اعلی صاحب صدر یحییٰ خان اعلی صاحب بوټو صاحب دے او هو هغه دے غرغر دیخوا غرغر نا کچنڈیان مچنڈیان ورسره اوچا بیٹھے دیکھو صاحب پہ د پاسه دا بل راغلی دی اعلی صاحب امیر المومنین راغلی ضیاءالحق صاحب دی اسلام را روان کړی دی دغه دی راغی هغه دی را روان دی د ده چرچا ده سبا ګوره چې بیا به د چا چرچا وي تاسو پوه شئ د رحمان بابا دا الفاظ د کربونو روپو دي چې د دنیا په تماشا به ناز نه کوي غاوره کېږي به نه ځکه چې دا تماشا به سبا نه وي ستاسو د وړاندې نن د دې خلقو ګوډای اسمان ته پتلوم وینئ او سبا یې په راکانټه کېدوم وینئ هغه خلق چې دنیا یې نغارې غږولې هغه خلق نام و نشان ورک شي غاورم ځان ته ځان ونه ویل دا ونه ویل چې زم څه شی یم دا ونه ته هېڅ شی نه لکه هغه ورځې عمرزو کې یو خان ما ته وی چې جی دا زمونږ غوندې خانان هم ډېر په تکلیف ته خان ته څه خان وی جی دا صاحب حیثیت خلق او صاحب جایگیر ما ورته ویل صاحب حیثیت او صاحب جایگیر خلق هغه دی چې کوم خلقو ته د آخرت جایگیر نصیب شوی وي صاحب جایگیر هغه خلق دی چې چاته د آخرت جایگیر نصیبي او په آخرت کې د ادنا سړي جایگیر دومره چې 100 کاله به په اس مزل کې او د خپل جایگیر حدود به نشي معلومولی صاحب حیثیت دا خلق ته د ګوراو د قبرستان څوکیدار تو صاحب حیثیت نه او نه صاحب جایگیری ستاسو د خانانو جایگیرونه او جایدادونه دا په ظلم حاصل شوي دا د انګریزانو درکړې مهربانۍ په خان بادرۍ او نوابوی چې درکړي دي دا د ظلم جایگیرونه تاسو ساتلی تا نرستو ستا د زامنو دور چې پراشي په دې جایگیرونو بیا زنا او شرابونه او کبابونه کیږي او رنگ رنگ نوی تازه عذاب تاله قبر لدرزی او لړمان او د خامرانو په شکل کې پتا چکونه نه زه خو خیراتونه هم کوم او ډوډۍ ورکوم ډوډۍ زکات میاشت کې ډېر دیګونه پاخه کوم او ډوډۍ ورکوم دغه ډوډۍ دې ستا کپرو
د زکات په پیسو چې دیګونه پاخه کې وره کې کور دی وران شه دا زکات کیږي ډېر دا مالدار خلک د زکات میاش کې دیګونه پاخه کې خلکو باندې ورجی وخوري وې دا مې زکات و بیختی وځه په دې زکات کیږي زکات د پاره اخذ د مسکین شرط ته مسکین او غریب به قبض کین او علا به زکات په دې زکات کی نو عرض میں داو عزیزان چې دا د دنیا تماشې دي نن به یو سبا ده لویه تماشه د هغه خلقو ده چا چې دنیا قربان کړه د آخرت لپاره عبدالرحمن ابن عوف نه ماشومان تپوس کوي چې دلته ابو جهل کم یو ویا مخامخ پسپیناس چې سو ورمنډې کړي وې دنه زمونږ محبوب دومره تنگ دی پیره په ولاړه وه د هغې په د خپو کې ورننوتو ورته لو ابو جهل لعیلا او د محمد رسول الله دشمنا ابو جهل ورته داسې کوس پاس ګوري وې تاسو څوک یې اما شمان ورته وي مونږ د محمد رسول الله غلامان وې مشر کشر نه لرئ وې زمونږ مشر الله دی او کشر زمونږ محمد رسول الله دی وې یریږئ نه زه خو دې وخت کې جنگي جرنیل یم د بدر د میدان نو ماشومان ورته وایي چې یاره شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا اے ابو جہلا شریعت سشدے پا دنیا کے دا اللہ یرا پزڑ کی پیدا کول شریعت وہی چتا چې د خدای یاره دې پړه کې پیدا شي دې ته شریعت دا نن چې پاکستان ته لرې لرې نارې وایي یریږي د دې پړه کې د خدای یاره نشته د خدای خوف نشته د خدای یاره دې پړه کې رااله هغه کار به نه کوي چې په کوم خدای خفه کېږي نن تاسو پاکستان کې وګورئ خوف خدا ورک بلکہ لوی ظلم چستا پا دے ملکی کم کی گی لوی ظلم حکومت پتو پاولا حکومت پریدا قوم و عوام چکم لوی ظلم کئی قرآن غندی قانون پروت تے و دوی د جون فیصلے د پیرنگی قانون توڑی لوی ظلم چی ممکن کو یو جماعت او یو مدرسه یو محله او یو کلی او یو کنده یو ډله او یو قوم به تاسو اونه ګورئ چې هغه جماعت ته یا مدرسې ته راغلي چې زمونږ او د دې دا تنازع ده زمونږ په دین فیصله وکړي ګورئ یې چې امید دی او که ملا دی او که میا دی او که شیخ دی او که میخ دی او که اجي دی خو چې ګړبړ پیښ شي چې ګوره تاڼه کې بناست تاڼه د پیرنګي د قانون ځای دی کچری د پیرنګي د قانون ځای دی او جماعت دا د خدای د قانون عدالت دی جماعت تران دا ګټ او بیلات خو سر دی ورکشه ګټ او بیلات خو په کچرو کې مشته په تاڼه کې مشته هلته به یو ګټي او بل به بیلی او جماعت ته چې د قرآن فیصلې تراشي اوم چې کوم په حق یا به وګټي او چې په تاسو خیال راغی تیر ورځو کې یو سړی را ویل یو ملا مې فیصله کړې ده فیصله یې غلطه کړې ده مالڅي کړي دي چا تقریر راته وکړو نو ما ورته ویل چې ته ویل زما وروڼو خدای بې خو باسه ما په شریعت نه کوله وارونو آرامیانو میں شیخان غندی دی آویل شریعت تلاړ سړی عثمان
دا زمون خلق دی، دا بنی آدم دی. چا تقریر راته وکړو نو امولا دا یو ظلم کړو چې هغه مال روپۍ کې 14 انې دا بل سړی کېده او یو 2 انې پکې بیا هم دته پرېښې. مال که زه اوس قاضي قضات وی نو ما به اول دا مولا وجلی وی. ویل ولې؟ مال دا 2 انې هم ستا نه کېږي، ظالمه دا یې در سره زیاتی کړې، 14 انې دا پردي حال. ډېرې ټاپو خراب شو، دې له راغلی و چې ګینې دی به اوچت پاسېدو لاړ. دا زمونږ د ملک حال. تاسو وایئ چې دا پاکستان کې څومره خلک مړ کېږي او کم خلق د ژوند فیصلې د پیرنګي قانون توړي او د مرګ نه وروسته دې خلکو پسې مونږ قرآن وایو، په قبر ورته تبارک الذي وایو، لله ما فی السماوات والف لام میم ورته وایو. ته وایې چې دا کلمات بلاندې قبر کې دې سړي ته څه فایده ورکړي؟ د چا چې په ژوند د قرآن سره دا حال. که تاسو خیال وکړئ په دې روژه کې دا خلق د 3 شپو ختمونه کوي، خاص کر په دې غرونو کې 3 شپو کې حافظانې ودرولي، څوک په 21 شپو کې کوي، څوک 15 شپو. اوس ته سوچ وکړه چې په 3 شپو کې د کوم کلام حافظ پسې واورېد، تاړه کې دا خیال کړی دی چې راته ښکاري چې د قرآن هم دا مطلب دی چې په تراوو کې حافظ نه واوره، بس نور دی چې څه خوښه د هغه کوه. نه، د شپې د قرآن واورېدو او سهار د چا سره سوک سپېړه وشو او بجای د جومات د تاڼې ته منډه کړه، دا د شپې قرآن به پتا ګوایي چې بېګای زه اورېدلی وم او سهار یې خپله فیصله د پیرنګي قانون ته یوړه. دې ته عزیزانو سوچ وکړئ. قوم د قوم تباه دی او ملک د ملک تباه دی. حکومت ته هغه ظالم دی، د قوم او د دین سره لوی ظالم چې دی د 40 کالو را روان حکومتونه. کوم حکومت چې په خپل دور کې د قرآن قانون په ملک کې نه دی جاری کړی، دا بدبخت قوم هغه حکومت پسې بیا ارمان کوي، هغه حکومت پسې بیا افسوس کوي. ضیاءالحق به سبا لاړ شي، مونږ به ده پسې هم جاړو چې آی هی ډېر ښه سړی و، ځکه چې په 10 کاله کې پاکستان کې قرآني نظام نه و راوستی، نو ده پسې به مونږ ارمان. خدا یو ارمان به کوو، یو ارمان. که هغه د کفنکش کیسه درته یادوي چې سړی و مړی به چې وشو د شپې به ورغی او قبر کې به یې کفن وویست. زوی وی بچیا ډېر ګناهګار یم، څه به کېږي؟ ویل پلاره خدای راستي چې په خلکو دې وبخم، بخم به دې. چې پلار یې مړ شو، زوی به دا یو ارمان بکو چې خدای دې بلا نه خوا تیر شوی خو چې تیر خدای هغې نه خوا هغه خو و خدای هغې نه خوا هغه یو قصه ده چې یو ډاکټر یو سړی ملغلره بیا مونته پوهې گئی په خبره روجه هم نه ده نن سبا هم خدای دې خیر ملغلره بیا مونته نو
زر زری وینځله په وله کې چې وینځله چې پاکه شي اته د لاسه وغورځېده اوبو یې وه سړی ورپسې لیونی شو چې هی دا خو ډېره قیمتي ملغلره وه او داسې وشو لیونی شو سرسام شو کور ته راغی پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته ښه مور وی څه چل دی بچیا پاکې نه پلیته ښه وه پاکې مور چې دته وکته هم سرسام شو هغه هم چغې والې پاکې نه پلیته ښه وه پاکې نه پلیته یعنی ګنده ښه وه وینځلی به هم نه چې رانه اوبو نه وړی بیړی غرق کور مالت خلق راله دا څه چل دی مور او زوی دواړه چغې وهی پاکې نه پلیته ښه وه دوی ورته کنځلې کړي چې کنځلې کړي دي کور والا هم سرسام شو ویل تپوس نه تپوس ښه و تپوس نه تپوس ایم په کور کې ناست دی او دا چغې وي